والنخیل کجور څومره فواید دي اور عربو کې اوس هم ټول نه زیات خوراک چې کمی سیملیږي د کجورو خوراک دلته زموږ کېږي نه ډېر اسماعیل خان د ګرمو علاقو کې کېږي خپل نشته خپل فصل قیمتي بوټی دی انسان د بدن دپاره په دې خوراک شیزونو کې کجوره ټول نه ډېره زیاته مفیده ده او دومره نسلونه الله رب عزت کجوري کې پیدا کړي چې ته به حیران پاتې شي د کم ملګري عمرې ته تللي دي یا حج ته تللي دي تاسو چې کله مدینې بازار ته دننه لاړ شئ یا مکې مکرمې بازار ته په نومونو به حیران پاتې شي دا فلانکې نوم دا مبروم اور دا حیران به پاتې شي دا الله رب العزت مونږ تاسو لپاره پیدا کړي دي او مخکې ورسره والاعناب انګور د انګوري ځکه ذکر کوو چې دا عربو کې به د انګور ډېر خلکو زیات خوښولو اسلام نه مخکې هم ولې انګور نه به دوه فایده وه یو خو به داسې خوراک کولو چې غذا په طور باندې چا کره خوراک نه وی چې انګور به بزا ډېر وو اوس چې د کم مجاهدین دي ځان سره انګور وړي ولې انګور کې طاقت ډېر زیات دی چې په یو وخت وخوري 24 غنټې د بدن بیا مضبوط وي کمزوري کېږي نه دا طاقت الله پاک انګور کې پیدا کړي اور د تلذذ د پرې خلک خوري روټۍ وخوري بیا هغه د بعد انګور وخوري هضمېږي کار کوي اور بل دا چې دینه به شراب جوړېدو او زیره خبره ده چې اسلام کله نه ورغلی نه د عربو به شراب ډېر شوق سره څکلو د الله رب العزت دلته د ځکه د اعناب ذکر کوي چې تاسو ته د انګور هم الله رب العزت پیدا کړي او درکړي دي او بیا مخکې الله رب العزت فرمایي ومن کل ثمرات دا خو درته ذکر کوو چې دې کې زیتون دي اور کجوره ده اور انګور دي ومن کل ثمرات چې دې نه علاوه کائنات کې کم میوه پیدا کیږي فروټ پیدا کیږي دا به الله رب العزت پیدا کوي او خپل قدرت سره پیدا کوي او د تبلیغ والملګري کله ډېر ښکلی مثال ورکوي و یو ځای کې په یو ځمکه کې یو پرزي کې مرچکۍ وکړه او بل طرف ته انګور وکړه دواړو ته په یو ټایم باندې اوبه ورکړه او یو قسم سره ورکړه خو انګور به خوږ وي او مرچکۍ به تریخ وي داسې که څوک شي دا الله رب العزت شي دنیا یو طاقت هم دا نشي کولی نن موږ ساينس او ټیکنالوژي کم دور سره تیریږو څومره ترقي ده چې نن ناسا دا سوچ کوي چې چاند ته خو موږ رسېدلي اوس مریخ ته د تلو کوشش کوي همداسې مشتري کمې سیارې دي د هغې ته تلو کوشش کوي د یو 2 ورځې مخکې یو سیاره ولیږله چې دا به 2030 کې هغه سیارې ته رسېږي 6 کاله ورته موږ انتظار کوو خو دا به هلته رسېږي بیا به تحقیق وشي هلته اکسیجن شته نشته اوبه شته نشته زندګي تېروی شو که نه شو تېرولی خو د دومره طاقتونو او د قوتونو باوجود یو ورکوټه باندې مرچکۍ او انګور دوی نشي جوړولی نه پیدا کولی شي الله رب العزت د خپل قدرت ښیي چې دا څه کېږي کائنات کې دا څه کوم ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون هغه قوم دپاره دې کې نشاني ده چې هغه تفکر کوي سوچ کوي ذمہدار کار دا دی چې دانا واچوه دې ته په ټایم باندې اوبه ورکړه که باران کې د اوبه مه ورکوه نور اوس دا دې زرغونېدل د دې راوچتېدل د دې فصل پخېدل دا ټول الله رب العزت کوي بس ذمہدار صرف دا کار کوي چوکیداره کوي چې څوک یې ونه خوري څوک یې کټ نه کړي اور اخري ورځې لور راواخلي بیا یې کټ کړي کور ته غنم یوسي نه ځکه تفکر نه درته وایي چې ای ذمہدار ستا کار صرف دا دی چې ته د دانا واچو نور ټول کار الله رب العزت کوي هغه دپاره ځمکه نرمه کړي هغې کې هغه دانا راوخېږي وسخر لكم الليل والنهار اور دا شپه ورځې ستا خدمت کې لګولي دا نظام تا ته چلیږي وسخر لكم الليل شپې دې دپاره پیدا کا تا د پرې تابع وګرځولو چې دې کې آرام وکړي والنهار اور د ورځې دې دپاره جوړه کړه چې دې کې ته معاش وکړي حلال رزق پیدا کړي اور هلته سورې نبأ کې الله پاک فرمایي الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا شپه مو درته جوړه کړه آرام دپاره او ورځ مو درته پیدا کړه د معیشت دپاره معیشت ویلې کېږي څه ګټل حلال رزق ګټل اور تاسو به حیران پاتې شئ قرآن کې چې کوم ځای کې الله رب العزت د انسان ته ویلي کې چې لاړ شه رزق پیدا کړه نو وبتغوا من فضل الله رزق ته فضل ویلې چې الله فضل تلاش دین معلومیږي چې چاته رزق ملويږي دا د الله پاک کرم او فضل دی او دلته کې مخکې آیات کې راځي ولتبتغوا من فضله دې دپاره چې تاسو تلاش کې د الله فضل یعنی د الله رزق
نه که چاته رزق الله پاک ورکړي فراخ ورکړي دا د الله کرم او فضل دی دا ونه وایي چې زما کار دی او ما محنتونه کړي او ما ګټلي